باب غزوة زید ابن حارثه رضی الله عنه. باب دې په بیان د غزوه هغه جهادي سفر د زید ابن حارثه رضی الله عنه. دیتا جیش زید ابن حارثه موي او دی غزوی د زید ابن حارثه نا کما غزوه مراد ده. ځکه محدثین فرمایي هغه غزوات چې پیغمبر علی السلام پکې زید ابن حارثه امیر مقرر کړو هغه و غزوات دي. اور تفصیل راځي هغه غزوات چې نبی علیہ السلام پکې زید ابن حارثه امیر ګرځولو هغه و غزوات دي. نو اوس دی و غزواتو کې دا کوم یو غزوه ده د کې پته نه لګي. نو محدثین فرمایي چې سلمہ ابن الاکوا رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا هغه غزوه وا چې دې غزوه ته قرافه وایي. قرافه او قرافه چې وانه دا یو خزوه چې دې تعلق قبیله د بنو فزاری سره. قبیله بنو فزارا یا فزارا دا دغه قبیله سردار خزوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پر رمضان کې لګلو او صحابه کرام تقریبا 200 یا دین سوا صحابو پای کې ابو بکر صدیق عمر فاروق سے او لوی مهاجرین او انصار صحابو او پای کې امیر چې کوم دی زید ابن حارثه او په دغه وخت کې زید ابن حارثه عمر 21 سالو یو وشکاله. په دې وخت کې بعض خلکو دا خبرو کړه چې عجیبه کار دی زید ابن حارثه څنګه امیر کړي شو. ابو بکر صدیق سیفتے عمر فاروق سیفتے لولی شخصیات موجود دی بیا دے امیر څنګه. دیکھو حکمتی دیکھیں حکمتی امیر صاحب دیکھیں حکمت. ما سوچ کو چې دې کې بس حکمت ما او چته کتلې نه دي نه شو ما شو کې او نه می چا نه اوریدي دي خو زما ذهن کې خبر رااله کہ ان اصبت فمن الله تعالی وان اخطات فانا عبد من عباد الله تعالی العبد الضعيف الحقير لا شيء. نبی علیہ السلام ابو بکر عمر پاغیبان زید امیر کړو. نبی علیہ السلام دنیا والو ته خودل چې د محمد د تعلیم اثرات او تو ګورا ابو بکر وند شخصیت د 21 سال الک پس روان دي. دا دغه تعلیماتو اثرات چې دا د جماعت ته منظم والی نه خموا او اثرات او تعلیم هم وو. زید فخر نه کی او ابو بکر دغه په امارت کې ځان سپک نه غړي. مثلا شو او صحابه کرامو چې چاوي چیرې داسې شو نبی علیہ السلام فرمایي داسې مکوئ ما بچي دغه چو د دې دا زید ابن حارثه چې کلمه امیر کاو نوم به خلق خبرې کولې بیا چې می اسامه هغه امیر کړ بیا خلق خبرې کولې. نبی علیہ السلام زید مال ټول نخیشه او د دې هغه زید زوی اسامه می ټول نخیش قربان د تان شابه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو جهاد کې حضرت اسامه ابن زید دای امیر کالا قومن په قوم د صحابه کرام باندې کبار مهاجرین و انصارو فطعنوا فی امارته خلق اعتراضات شروع کو په امارت زید ابن
اسامه ابن زید فقال نبی علیہ السلام ان تطعنوا فی امارته کہ تاسو اعتراض کوي یا بدګنئ امارت د زید دغه سچا د اسامه فقط طعنتم فی امارت ابي من قبله تاسو کسکول ناخوخه غن باسی او امارت دې د پلار دین مخکی و ایم الله او زمانه په الله قسمی لقد كان خليقا للامارت البته تحقیق کان غره زمي چاته زید تا ودا زید خليقا للامارت ډیر مناسب د امارت وان كان من احب الناس دا ان چره مخفف من المستقل ضمیر شان مقدر وانه او دا زید ابن حارثه چره کان من احب الناس لیا د ماته د ټول خلقونه زیات محبوب نو وان هذا نو بشک دا اسامه چره لمن احب الناس لیا بعده ما ته محبوب تر دې د ټولو خلقونه پس ته زیدا ان یاد شو زید ما ته د ټولو خلقونه زیات محبوب او تاسو دغه په امارت کې اعتراضونه کړو ما ته زید د ټولو زیات محبوب او اوس د زید نه پس ته دغه زوی ما ته زیات محبوب دی ما چې اسامه امیر کړی دی نو دې له پاتې دی ما ته زیات خوښ دی او با خو د زید مبارک یو غزوه زید دی او دا پشپغم کال د هجرت د رمضان میاشت وا ٹھیک شو نو زید ذکر خوش د اسامه ذکر طبعا راغی ٹھیک شو چلو باب عمرة القضاء ذکروا انس عن النبي صلی الله علیه وسلم باب دې په بیان د عمرې د قضا ذکر کړي دا حدیث ته عمرة القضاء انس سے د پیغمبر علیہ السلام نا طلباء نظام صلحاء نظام مسئله توقیر دا مسله تاسو لګ مخې ویل دا ګوره خلاصو ته بیان کوم دا حدیث لغونه زیات دی ډیر نه دی زیات لګ زیات دی د تیر شي وینا شپږم کال د هجرت چې پیغمبر علیہ السلام د 1400 یا د 1500 صحابه کرامو په معیت باندې عمره په ارادي لاړ لیکن کفارو مقام حدیبیه کی پر ایثار کې د عمرې نه موقع د عمرې ملاو نشوا الته کې مصالحت شو نبی علیہ السلام واپس راغی مصالحت په کوم خبرو باندې شو امغه مخکې وی دې کې بسر زمره اکتفا وکړو چې مصالحت داو چې سکهاله به تاسو واپس ځئ او آینده کال به بیا راځي او آینده کال چې کوم دین هغه په داسې طریقې سره چې تاسو به اصله ځان سره نراوړې ها کی وینو تورا هغه به جوبان فتیکی کې دنا احکار بني وم کال باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ امیر سے توجه کوا اعلان وکړ چې زه عمرة القضاء لازم نو کله چا ذوق وینو تیار شي لیکن پرسکنی به خام خزي دا کېدو لګي پرسکنی 1400 1500 اب خام خي او کنو د چا ذوق نراشه نو تقریبا صحابه کرام 2000 تیار شو څه شو 2000 صحابه کرام تیار شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام توی چې توري ځان سره واخلې احتیاطاً ای خو ویلې چې جنگ نه کو خو بیا هم دشمن دی نو که چرېږي وعده ما تکړه نقض یاد وکړ بیا موږ څه کو پته شلاس تاسو تاسو کې چې توري واخلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو چې کله بطن یاجج یو زینم دی بطن یاجج دا د مکی مکرمه اتمیلا دی خوا دی بار دی چې دیجه تا ورسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام 200 صحابه کرام توی چې تاسو مزه او تاسو دلته کې دي تور سره کېنه اصلها دلته پرته ده دلته کېنه او مونږ زو مریلا
چې موږ ته هغه تعرض اونکه انو موږ به عمره وکړو تاسو بیا راځئ یا په تاسو اطلاع درکو تاسو هم راځئ او که چېرې هغه تعرض وکړ بیا به تاسو چې راځئ دز دی بهرحال 200 افراد دلته کې پرې خود شو اصله سره نبی اسلام صحابه کرام لاړل چاته حالات داسیو چې بعض محدثین او مورخین لیکلي دي چې مکی والو هم پښتانو کنه چې قرآن خبره یا مکی والو د محمد رسول الله آمد په مکه کې برداشت کول نشو لغیب چې موږ په کوم سترګو دوی ته ګورو راي مکه خالی کړو په دې غرونو باندې وخته چې موږ دوی اډونه ګورو نبی اسلام چې راي مکه خالی و مرګورو ته چې تاسو مراشي اغه مراله نبی اسلام عمره وکړه چې درې مرز وا مشرکین یو کس راولېګا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ستاره دې درې پوره شو اوس اوزه مکه نوزه نبی علیہ السلام صحابه ته دې چیزو بس وعده پورا کړه واپس راغله ٹھیک شو هغه واقع په دې ذکر ها اوس دا عمره القضاء چې د امیر سیوا د دې ګڼ نمونه دي عمره القصاص ورته وي عمره القضاء ورته وي عمره الحدیبیه ورته وي د نمونه ګڼ دي قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال امر النبي صلى الله عليه وسلم في اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نیت تړلو د عمرې پیغمبر اسلام فی ذل قعده فذل قعده کې وزیده کې بدا قید لګای دا کله پشپغم کال د هجرت کې فابا آل مکه ان يدعوه انکار کال مکه او چې پریګ دی پیغمبر علی السلام لرا يدخلوا مکه تجلار شي مکه تا حتا قاضاهم تردی چې صلح کړ پیغمبر اسلام دی مشرکین سره علا پدې خبر ان یقیم بیا 3 ایام چې دیب آینده کال راضی او 3 ورځې په پاتې کیږي اوس نه غوړه آینده فلما كتبوا الكتاب هر کې چې د مسلمانانو ولیک خط یعنی اراده وکړه لیکلو د دې خط كتبون دوی لیکل شروع کړل هذا ما قضانا عليه محمد یا هذا ما قضا عليه محمد رسول الله لکه لیکل کړه دا هغه سلامه ده چې صلح کړ د پدی باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قالوا مشرکین چې لا نقر بهذا من پدی رسول الله باندې اقرار خو نه کو وللو نعلم انك رسول الله چې چر موږ ته پته چې ته د الله پیغمبري ما منانا کا شیئا موږ به ته نه منع کړی په اس وخت کې چې موږ منل چې ته د الله رسول خو موږ به ته منع کړنه او تاسو که منع کو چې ته رسول نه معاذ الله ولكن انت محمد ابن عبد الله تو محمد ابن عبد الله نو ته بلکی جازا ما قاضانا محمد ابن عبد الله فقال النبي عليه السلام جواب کہ انا رسول الله وانا محمد ابن عبد الله چې څنګه تاسو یقین کوئ چې محمد ابن عبد الله ما دغه څه یقین کوم چې محمد رسول الله ما لکه څنګه چې زمان نسب تاسو حق منئ چې زید عبد الله ما دغه زمان صفت بر حق ته چې رسول د الله ما ثم قال لعلي بعلي سيرت امه رسول الله مان امه مٹاو کا دا کلمه لیکل شوی چې رسول الله دې بس مان یاد شو دا معنی کې چې مٹاو کا رسول الله نه مٹاو کا هغه کلمه لیکل شوی چې رسول الله دې کلمه لیکل شوی قال علي سيرت الله زه خو نه مٹاو ما والله لا امحوك ابدا قسم می دی په خدای چې ستانم با چرم
یستا صفت بچرم د کاغذ نه مٹاو نه کما لا امحو کا لا امحو صفتک ابدا ستا صفت رسالت چرم د کاغذ نه نش مٹاولې خو دې کې ستا شی سوال کړي تا کتلې ستا حاشی سوال کړي دې 40 ته چې نبی علیہ السلام امحو نبی علی الله ولی وی داود پیغمبر اسلام د خبره تعمیل نه انکار وکړ وی حضرت علی ته د قرائن نه دا خبره معلومه وا چې دا امر د پیغمبر چې امحو دې دا امر وجوبی نه دی بس دا وجوبی امر نه دی ځکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبره چوکړه علی سے وچنا فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم الكتاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خط واغست وليس يحسن يكتب انو پیغمبر علیہ السلام يحسن يكتب چې خ لیکل کوله يحسن چې خو يكتب چې لیکل به کول نو پیغمبر اسلام چې خلی کله کوله فکتبانو پیغمبر اسلام ولیکل او دې ځکه کلام کې اختصار دی پیغمبر اسلام د علی سے خط واغست او نبی اسلام د خط لیکل نه راتل قران وایي چې ما كنت نه تدرینا سورۃ عنکبوت وایي ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتلون اوس پیغمبر علیہ السلام خو لیکل نه کول نو بیا څنګه لیکل شروع کړ بعض علما په دې باس کوي چې نبی علیہ السلام خو لیکون کې نو او قاری هم نو لیکن د پیغمبر قرائت چې څنګه معجزانو دغه چې د پیغمبر تحریر دلته معجزانو لیکن په دیوان محدثین او باس کړه دي چې نه لیکل نو کړی چې لیکل نو کړی بیا سمانه شو ستاسو ټول ذکر کړی فاخذ رسول الله الكتاب نبی اسلام علی ته علی راکدا کتاب خطرہ کا چې خط ته واغست نو په دې رسول باندې نبی اسلام کر خراق کلا بے علی سے ابتها اصولی کا نبی اسلام نے لیکلی وای دست علی نه خط اغذیب میټاو که حضرت پخپلا بیالی ته چې ولیکا فکتبان نبی ولیکل اوس نبی ته نسبت مجازی دی ځکه چې عامر دی اور کاتب علی دی رضی الله تعالی هذا ما قضى محمد بن عبد الله دا فیصله ده چې فیصله کړه په دی باندې محمد ابن عبد الله صاحب لا يدخل مکه سلاحا الا سيف في الخراب نشب داخل مکه ته وصله سوا د دین چې دا توره په پتی کې درنوي د 44 وي والله يخرج من الیا باحد دا مخکې موږ ویلي او نبا اوزي آل د مکه نه یو کس ان اراد نبا اباسی دے آل دا مکی نزان سر یو کس ان اراد ان یتباہو اراده کی شو کس چور پسیشی دا محمد صاحب دا جمله پوچھ گنا مکی والنا کی سوکزی نبی علیہ السلام سرا زیبزان سرا نبی یو شرط دویم وَأَلَّا يَمْنَا مِنْ أَصْحَابِ أَحَدًا او نبا منکی دا محمد علیہ السلام دا خپل صحابن اسوک ان ارادا یقیم بها کہ اراده کی چې په مکه کې پاتې شي چې اصل ورسره سوکراله او مکه کې پاتې کېدل غواړي نو دی بیا ځان سره نه کی فلم دا یو شرط شو بس فلما دخلها هر کله نبی رسول آنی والا کال کې داخل شو اس پوښتنه حدیث کې اختصار دی سکال سلو شو کنه خطولی کله شو بیا بل کال فلما دخلها هر کله چې بل کال باندې راغی نبی اسلام ومزل اجل او اغدری رضی پورا شوی اتو علیا مکی والا علی شیب سخا فقاضی قل لصاحبک او تخفل مشرتا اخرج عنا زمد کلی نزا دا کافرانو خبر پخوانی اخرج عنا زمد کلی نزا دا خو زمون کلی ده زمون کلی ده ته د کم نه رااله
اخرج عنا. تا تم یو کس ویلو کنه چې ستاسو کار زم په کارونو کې مداخلت کوي، ازم په کلی کې ته زم په کارونو کې مداخلت کوي، دا خبر تعالی څه پکار دی. پس خپل موزه داس کوا بس خلاص، زم په غمو خاطر کې به مداخلتونه نه کوي. ښا دا څه وایي چې غوړې ښا فقط مزل اجلستان نیټه پورا شو چغدري رضوي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام روان شو. فتبعته ابنه حمزه، ورپسې شو د نبی علیہ السلام لور د حضرت حمزه صاحب. حمزه صاحب کور مالی دلو چې پای باندې جمعه جوړو، اوس هغه ځای میټاو شو. بالکل شار ابراهیم او طریق هجرت په منځ کې و. خو کې ما سره لار زو د بیا مو خیر په نشو کنه، خو ځای نه تاسو نو بهر تقدیر مولانا سے پوښو کنه. د حضرت حمزه لور حادثه کې خبر یاد ساته. حضرت حمزه سو کو فرهادا د پیغمبر اسلام سره لګیدا تر لیکن حمزه نبی علیہ السلام سره په یو ځای کلو نور ظاهرونو مو نسب کې ترو پر ذات کې رو. اوس خبر خلاص شو او چې د حضرت حمزه لور رااله، نو دا نبی علیہ السلام ته تنادی آواز کې یا ایزما اتر یامی اتر. او سوال دا دے چې دل خو پکارو چې یا اخی ولې چې حمزه د نبی پاک سره دی نسب کې، نو د تر زوی او د تر لور په خپل مذکورونه شي کنه، نو پکار وو چې یا اخی. یو جواب دا دی لکه موږ په حدیث کم کې ویلو، حدیث الغار کې موږ ویلو حدیثه الکبرى چې تل او چا څخه ورقه بن نوفل اسما من ابن اخيك اسما من ابن عمك یا عرب دستور التحصیل کلو سر چار کشر چمشرتا آواز کی پیا عم سر کی اکرامن ہر مشر کشرتا یبن اخی وی شفقتن. دا قید بولا گئے کہ نا شفقت و کرامت پہ یاد کی. فتنا ولا علی سے عبداللہ سنی ولا فاخذا بیدہ لاس مخی کا علی سے ونی ولا پلاس وقال فاطمہ تا دونکی ابنت عمکی حملتها مانا دونکی خذها واخلا ابنت عمکی داستا دترلور دا حملتها دیکھ نسخی فرق دے دا اخبار شو یعنی حضرت فاطمه دا اوچا تکڑا وڑا کنا حضرت فاطمه دا اوچا تکڑا فاختصم فیها علی و زید و جعفر. نو دے جنہیں پا تربیت کے دا حمزہ دا لور پا تربیت کے اختلاف راغے دا علی صاحب ہم دا زید ہم دا جعفر صاحب اور جعفر علی صاحب سو رونو و اختلاف بل راغے دا جعفر خضر چوا دا دا حضرت حمزہ دا خضر خوروا نو دا دی دلور ماسی شوا. نو جعفر وی دا بزبیو ما زکا چی زما دا ترلور دا او دا دی ما کرد دی جنیم خالدا علی سے بھی زی حق دار ما زما دا ترلور دا زید وی چی زی حق دار ما زماری ردا. کم زیدو دا زید ابن حارسو او چی زید ابن حارسو نو دیکھو غلام دے سنگ ہاشمی قریشی شو دے سنگ ہاشمی شو. وی اصل کے نبی علیہ السلام دے زید او دا حمزہ پمینس کے مواخات بائی بندی سکڑیوا قائم کڑیوا بیاغا زما ارور دے. توجہ کرنا چاہ قال علین وی انا اخذتوا اول مانی ولیدا
ویا بنت عمی زما تر لور ده جعفر ابن عمی زما د تر لور ده خو خالتها تحتی او د دې خالت تر ته ما سي د مور خور تر دا ټیک شو او د دې ترور چې دا خاله چې دا دغه تاتی زما په نکاح کې دا عرب وی تحتی بلوچستانیان جمله مې ډېره خوښه ده هغه دلته موږ سره عمر کړو داغي ته مې اوخه دی د دې خور ماته ناشته ده دا ډېر خسته ټکه دی د دې خور ماته ناشته ده او تاسو ناشته کین ته سبب ته تاسو ناشته ده ورشه د سبب ته دې نه تاسو ناشته ده او سبق مخربه په چل چل باندې نور خیر خیریت ده دا خیال له ورته حج وقال زيد ابنه اخي ودا زماري ردا ريو ردا زماري ردا ولي نسب کی خنو هم واخاتو فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها نبی علیہ السلام فیصله وکړه په دې باندې پاده خالی د ماسی د خالی د ترور د مور د خور وقال الخاله بمنزله الام دا ماسی خاله چې دا په شفقت کې په خپل خوري باندې او په خپل خورځي باندې په شان د موري وقال علی ته صبر ورکړه چې انت مني وانا منك ما ته خو په نسب کې زما رشتہ داري او زه ستاره رشتہ داري ما ته زما نسبی رشتہ داري نو ته زما زوم هم یې نو ته زما نسبی رور می د تر زویم می او نو ته زما زوم هم یې ټیک شو نو ته سلام مړه خفکیږي وقال جعفر ته اشبات خلقی و خلقی اے جعفر ته مشابه ما سره خلقی په شکل او صورت کې و خلقی او په اخلاقو کې ستا اخلاق زما په شان لدی برداشت کړي ستا صورت ماتنی زیده وقال زید او زید غلام ته انت اخونا ته زمونږ په مسلمان ایمان کې روري و مولانا او زمون آزاد کړي شوی اوس خلق وی چې مولانا سے بنوي په فضیلت الشیخ هغه لګنا وی مولانا ویل نشته ده فضیلت الشیخ وایا بخاری کې فراغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ویل چې انت مولانا او دا دوم کال د هجرت خبره ده وقال علی نو په دغه وخت کې حضرت علی شوی الا تتزوج ابنه حمزه دا جنې نو دا ډیره حسینه انتهایی خسته وا دا سید فرقه چې دا ډیره خسته او دا حسینه وا بی الا تتزوج ابنه حمزه علی شوی نبی علیہ السلام ته چې دا خبره خنه چې ته دا په نکاح کې نبی علیہ السلام انها ابنه اخي د دې نکاح مال جایز نه زکه دا زماري رضا اوس حمزه کوترو رېره څنګه شو وای مینا رضات درزاتنا زکه چې حمزه ما په یوځه پیس کلو خدا ټول حدیث دا وتا ته رضات کې ملاوي التبم راشي دا په حدیث ته معاهدی کوم تا ته ملاوي پښوی سیوا او دلته سر دی لپاره راغی چې غزوه زید ابن حارثه انا هر کومه سیوا او د زید واقعا آی پکې راوستا عمره القضاء کوم د زید واقع پکې رااله عمره القضاء کې څه شو دا چل شو جنې رااله ادا شو قال حدثنا محمد هو ابن رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح التقريب وحدثنا محمد بن حسين بن ابراهيم قال حدثنا محمد دا خود امام بخاری استاد شو پوښګنا فربریوی چو ابن رافع مخکې موږ ویل دي حدثنا سريج قال حدثنا فليح حدثنا محمد بن حسين ابن ابراهيم قال حدثنا ابي قال حدثنا فليح ابن سليمان نافع
عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج معتمرا. اوس اقا مسله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وم کال د هجرت په میاشت ذوالقعده کې عمره ته وته. فحال کفار قریش بینه وبین البیت، دا پښبغم کال رکاوټ پیدا ک کفارو د قریشو په میاشت د بیت بمیز د نبی علیہ السلام په میز د بیت الله کې ایمانس نبی علیہ السلام بیت الله ته پری نه خدا. فنهر هدیو حضرت په مقام حدیبیه کې خپل قرباني حلال کړی. وحلق راس بالحدیبیه وقاضم فیصله وکړه او تصلح وکړه علی طریق ان یاتمر العام المقبل آینده کال عمره لازم ولا يحمل صلاحا علیهم او نه بوچته دی په دیوانه وصلا الا سيوف سوا د سنا ترونا ابم بالجبان وی ولا يقوم بها انا پاتې دا محمد رسول الله په مکه الا ما احبو مگر هغه موده چې د کفارو خو خوا چغدري رضبیا وی. فاطمه العام المقبل نبی رسول الله والسلام دراتون کی کال باندې عمره وکړه، عمره القضاء سره ثابت شو. فدخل كما كان صالحهم داخل چې لکه څنګه ورته رسول شو. فلما ان اقام بها ثلاثا چې په مکه کې درې ځې پاتې شو امروه ان يخرج ايوه امر کو چې تزا نو فخرج جی. قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد دخلت انا وعروه بن الزبير المسجد. ګور مولانا سیبا دا رستو قصه دا رستنه قصه ده او سره دل ته چونکه عمره القضاء د عمره ذکر دی. دا حدیث موږ مخکې ویلو. رسول صحابه د نبی علیہ السلام د رسول خبره را صحابه کرام مسجد نبی کې ناستو او ابن عمر سے در حضرت عائشہ والا کور چې له اوس کوم روزه مبارک ده د دیوا سره نه سوټه لګولې و. حضرت عمر سے وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور عمره کړې دي لیکن پر رجب کې عمره نه کړې. دغه یو عمره پر رجب کې ده. دوی چې دا چې سلور عمره کړې دي نو حضرت ورخو جمعات کې خو نه دیوالونو حتی عاشی چتا 10 کو مساک استعمالو د مساک هغه आवाज دی اوروا واورید هغه داس کې کنه څه ټوخیږي مساک استعمال شي نو تی आवाज وکړي عاشیا به او ابن عمر سے وی د پیغمبر اسلام سلور عمره وی عاشیا به وی او عمره چې پیغمبر چې څومره کړی دي دا ټوله دا سلوري کړی دي دې ته پته دی ور سره وو خو په رجب کې نو کړی. دغه ابن عمر رضی الله تعالی یو رائے دا وکنه مخکې مو ویل دي چې یو عمره پر رجب کې وا حالانکه دا یا دغه نه ظهور شو یا نسیان شو. حاسم لیکلی حضرت عائشہ د کور نه आवाज وکړه او عمره درې سلور وی پر رجب کې نو غوري او پر عائشہ لیکلی په دغه وخت کې ابن عمر نه هاوي نه ناوي. معلومه شو چې حضرت ابن عمر تم په دې خبره د رجب کې تردد وو نو ځکه سکوت وکړ. ګوره دخلت انا وروه ابن زبیر المسجد زرما او روح ابن زبیر هغه جمعه ته مسجد نبی صلی الله علیه وسلم ته. فاذا عبد الله ابن عمر جالس عبد الله ابن عمر ما سئل حجرت عائشہ چې ډډه لګولې وا دیوال د حجرې د عائشہ بیتا. ثم قال بیا ابن اوروی کم ائتمر النبي صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله څومره عمره کړې. قال ابن عمر اربعن ثم سمینا استنان عائشہ. بیا دغه وخت موږ واورید هغه کیفیت د استعمال د میراث حق دغه مسواک د حضرت عائشہ. اوروی یا ام المؤمنین الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن ایتناوری چې ابو عبد الرحمن سوئی دا کنیت چا دی ابن عمر سے دی چې نبی رسول ائتمر اربع عمرن فقالت عائشہ به فرمایل ما تمر النبي صلی الله علیه وسلم مرتن عمره نو کړی پیغمبر سے یو عمره الا وهو شاهده مگر
ابن عمر پکې موجود هو ساشه وما تمر فی رجب قط نبی رسول عمره په رجب میاشت کې چرې نو کړي چې سمره کړي ټول په زیقات کې وي عمرۃ القضاء په زیقات وا عمرۃ الحدیبیہ په زیقات وا انو عمره د جهرانی په زیقات وا نو بل عمره مال حج وا نو ذل حج کې وا اپر اشی پټول خبر لیکل دي چلو ګور مولانا صاحبہ چې کله نبی عمرۃ القضاء لاړ د بیام صحابه کرامو ته د مشرکین نه دا خطر وا چې دوی چې په نبی اسلام باندې حمله ونه کی یا د لری نه په غشونه ودی نو صحابه کرام د حدیث مخکې ویل دي صحابه کرام به د نبی اسلام نه چار پیرو او نبی اسلام په پمنس کې راغستو څنګه لکه سپاه صحابه چې خپل لیډر خپل مشر چته جلسې لبینو تماشو کې څنګه وي او جلسې نه چې فارش نو گاډي پور به څنګه وي چته خیال مکړه وکړه تاسو پته بولېږي څنګه وي ولما اعتمر رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کله عمرۃ القضاء پیغمبر علیہ السلام کولا سترناه من غلمان المشرکین مگر نبی علیہ السلام پټ کړو راګیر کړو کنه پټ کړو د مشرکین او د الکانو نا ومنهم او د مشرکانو نا ايذو رسول الله صلی الله علیه وسلم الکان قران دي کنه ان مشرانو مشرکانو او دغه د الکانو نا موږ نبی اسلام پردا کړو یعنی موږ چا پیرو او نبی پاک موږ میز کې راګیر کړو چې د مشرکین په حمله ونکي او اذیت او تکلیف ورته ورسي کی قربان نبی قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركين انه يقدم عليكم وقد لعنهم بس ګوره مسئله ته وکي دغه اے عمرۃ القضاء باندې چې کله پیغمبر علی السلام ته نو مشرکینو په خپل منځ کې دا ویلو چې محمد علی السلام سره د لخر نه را روان دي او د مدینه تبو بیمارو کمزوري کړی دي په لار تلی نشي تماشا ولا کوي او یو غر دی رسو نمبر روان دي چې جبل قعيقان جبل قعيقان دا چې ما صلی الله علیه وسلم تخیم خوش نشته دا جبل قعيقان چې کوم دینو په دی باندې مشرکین ناشتو تماشې تا وای وشو نبی علیہ السلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا شو کئ چې دوی خوې چې دوی وانه هم دې کمزوري کړی دي خواول چې کوم دې دریو چکرو کې اظهار جلادتو کې پالو ماشاءالله دې بیا وساته چلو خیر په نشو کنه په دې ترتیب سره دې خوان کې چې دوی ته پته ولګي چې ګوره من کمزوري شوی نیو سوال دا چې په دې دریو کې ولی پهلوانیو کړه باقیو کې نه رسول الله نبی رسول الله چې په دې باندې شفقت کو چې ردی هم د لرنه پیادر راغلي ستړي شوی دي نو خیر په دې دریو کې په جلادتو کې چای د پدې کمزوري نه دي بیا خپل په دمي زو او دلته روایت کې راځي ګورم امیر صاحب ماته ګورم داس بیت الله شریف دې مثلا عکس بیت الله دلته حجر اسود دی دلته دی ګډ کې څه حجر اسود دی دی ګډ کې رکن یمانی دی دی ګډ کې رکن یمانی دی دا رکن عراقی دی او دا رکن شامی دی عراقی دی دا رکن مشرکین دی خوا په دې غربانه وو دی خوا رکن عراقی رکن شامی غاړتا دا غر راځي باب فتح او باب عمره طرف ته راځي او سنشته خود اداس مراته
نو چونکه دلته بدی پهلوانی چوکړم دي رکن یمین حجر اسود پورې برور وتل چې لکه د مشرکای ته غنخ کاټل مې کې بیت الله شریف کوټا وا د بیا بدی خوشم معلومه شوه چې مشرک مخ کې به خپل ظوف نخ کارا کوي پنده شی په قصه کوله په ما زړه ټیک چیو شو زمري هسپتال کوه دا بریلیان مشرکین براته تماشې لا چې مرد کې ژوند دی انو زدي توران ما د بد قسم کوم چې مانو چاته پوس کو چې دای مخه څنګه ټیک ټاک په ډاکټران دې آرام مشوره را کړی خجک جوړی مکو ډاکټران لږ آرام وکا مطلب دا چې داو نه چې بس ختمه ما دی بیا خوشاليږي او کنه غټي خبرې کوي زه مقابل مخکې غټي خبرې کوي دا ویل شي چې ستام رایلن ز په جیب کې ګرځو ما دا ویل شي پونه شو کنه دې کې جرم نشته ده نو ګوره قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه راغه نبی علیہ السلام دای صحابه فقال مشرکان په خپل منځ کې انه يقدم عليكم وفد اسراتن راتن کې پتاز باندې یو لخر وهنهم هم یثرب چری کمزوري کړی دي ته بده یثرب مدینه ته پخوانه نو او دا یثرب چې وکنه دا د مکی د مدینه بانیو دا بانی ته منسوب دي دا خبره خدا ازوګي یثرب زکه ورته چې هغه د ته بوزو وامرهم النبي صلی الله علیه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه نبی رسول الله دوی تامر کو چې اظهار د جلادت او د پهلوانه بکوي په اول دریو چکرو کې وایم شو ما بین رکنین او خیر د خپل دمی روانو سه او ما بین د رکن یمانی او رکن حجر اسود ولم يمنعوا ان يامرهم ان يرملوا او من کړو پیغمبر اسلام دوی ولم يمنعه نو من کړ پیغمبر پاک لرا ان یامر چې دوی تامر کړي وي ان يرملوا الاشواط كلها چې پالوانیو کې په هر یو چکر کې هوارو چکرو کې الا الابقاء عليهم سوا د اظهار د رفقت شفقت نرمی په دوی باندې یعنی پیغمبر اسلام داونه چې هر چکر کې منډه ځکه نوی چې صحابه باندې نرمیو کې شفقتو کې ستړي شوی دي وزاد ابن سلمتان ایوبان سید ابن جبیر ان ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن هر که چراغ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لعامه الذي فقال استأمن چا داخلو په امن کې چې طلب د امن کړه شو پای کې عثمان استأمن چې داخل شو په امان کې امان دی نه امن صلح نامه قال پیغمبر اسلام فرمایا ارملو لیر المشرکون قوتهم او جگنا یا ارملو چی پالوانیو کئے چی اگوری مشرکان ساسو قوت والمشرکون من قبل قوعی قیعان او مشرکین چو په طرف د جبل قوعی قیعانو حاصل کی چې جبل قوی قیعان چکم دے دا بالکل مقابل د جبل ابا قبیس دے او جبل ابا قبیس هغه غر دی چې اوس کې تلاړي نو باغی باندې بلډنګ د شافات جوړ دی جا شافات بلډنګ جوړ دی نو هغه ځکه جبل ابا قبیس دی او کې چرته داسې وخت کې لاړي چې هغه ورزول شو د بیا باب ابراهیم او باب اسماعیل طرف ته جبل ابا قبیس دی نو دغه مقابل بالکل باب فتح باب عمر راوان چې لا بیا توفیق ان شاء الله چلو جی قال حدثنا محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال انما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة بس وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیت الله او د صفا مروه په منځ کې منډي ولې وي او سوال دی کنه اصل کې بظاهر د منډه چې کوم ادا کنه نو دا لکه خوند نه کی د تهذیب نه لکه خلاف ښکاری نو دلته داسې بالا
البته بیا بین المیلین الاخرین منډه ولا دا ولی جواب دادې لیوری المشرکین قوته چې او خو دې شي چاته مشرکانو ته طاقت ته پیغمبر چې پیغمبر او دای مرګري سړي کمزوري نه دي تبو کمزوري کړن دي چست چالاک دي دا چست چالاک پاتې کیږي ونه شو کنه ځان کمزوري کوي مو چلو أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت في سرفة وزاد ابن إسحاق. ګورا مولانا صاحبہ دا په نکاحونو باسونو کې دا حدیث راځي او بیا التکل جګړې وی او د امام شافعي سے او د امام حناف او بیا په مشکات کې وتاو دا حدیث ویلي چې ابن عباس یا رسول بینهما دوی په میا بین کې چې دنو تون کې راتون کې او ما دا نکاح چې هو پس کې هو حلال په زمانہ کې هو یعنی غیر احرام کې هو زموږ مسلک دا دی چې محرم په حالت احرام کې نکاح کول شي کې نشي کولای مونږ چې کول شي شافعي وایي چې نشي کولای او په دې کې احادیث متضاد دي مونږ نکاح تړل کې دي شي البته د نکاح چې کوم مسبب دی الی اخری کنه چې کوم د فارغ خلک چټیانه کوي چل مل سره ناغه نشي کېږي هغه کنه هغه نشي کېږي او دې کې دا باز دی نو موږ وایو موږ دا ثابتو چې پیغمبر علی السلام چې میمونی ابي سره نکاح کړو دغه وخت نبی اسلام محرم وو چې کله پیغمبر علی السلام محرم وو د په حالت احرام کې نکاح کی شافعی دا ثابتو چې پیغمبر اسلام په دې وخت حلال وو یعنی غیر محرم دا معلوم چې بخاری شریف مزاج دا دی چې دې په دې کې د احناف تایید او دې کې احادیث متضاده موجود دي په خپل مسلم کې 454 د غالبا کې داسې نه التم دغه سي مسلم جلد اول 454 التم لګاتار دواړه حدیث راغل دي یو کې راځي چې محرمون دي او بل کې راځي چې حلالون دي او بخاری شریف کې متعدد زینو کې د حدیث روان دي په 248 صفحه کې د حدیث مخکې جلد اول کې راشي او 766 صفحه کې هم راشي 766 صفحه دا 68 ته ګوره بیا هم تاسو کرامت نه منئ استاد خو خدای تاسو باندې بسوک زور کوي 766 ګوره بالکل چې دا فصل خلاصيږي باب نکاح المحرم الترازی مالک ابن اسماعیل د امام بخاری استاد وایي چې انبانا ابن عباس تزوج النبي صلی الله علیه وسلم وهو محرم دا دوه حدیث یاد کې دام در ډیر دي تکاله ورته مسلم کې 454 صفحه التم دغه سي حدیث ته آسان درته 400 چې 10 کیلو 54 براشي دا 404 دی خیر 500 نو دا 454 ښا اور رمبه چې کده ابن عباس انه تزوج رسول الله میمونه او محرم اول رمبه کې خواخلستاش نو دینم دا معلومه شو چې حضرت محرم وو نو بس دې سره زموږ د احناف تایید وشو نور بیا ګور خپل کارونه وکړو جی وهو حلال وبنا بها ومحرم وبنا بها او آباد شو په دې سره لقد من یاد شو وهو حلال ذکر احرام په حالت کې جما سره نشي کولای وماتت بصرفه یا بصرفه او صرفه ده او ماتت او میمونه وفات شو په مقام د صرف او دی براشی لیکل دی وشل میلا خو دې ځکه اوس سړک جوړ دی کنه هغه سړک دی چې کوم سړک موټر وې دی او مدینه منورې ته چیزي
او چې مدینه ناراضي استاخی طرف ته قبر راځي او کې مدینه ته ځي نو استاګس طرف ته راځي ستا موټر ویګ استاګس طرف ته او داسې ځړ رنگ ورته کوټه ته ور کړی شوی دی او شګنا موږ ولته یو ځای کې قبر دی الله اکبر او سوچ دا مړ سم امانت ته دا ال تر رسول دا بدل تر رسول خو څه کوم ځای کې مړ چلته حق کې بس دا الله دې بخي اخلاص خبره وزاد ابن صاحب حدثني ابن ابي نجيح وابان ابن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء عمرة القضاء کی نکاح شوه ټیک شو مولانا صاحبہ او بیا قدرت کار داو چې په مقام د صرف نکاح شوه دی یا نکاح په لار شوه دی او په مقام د صرف باندې آبادی وشوا او بیا دا چې راغله ده نو بیا روستو چرتا بیا چې وفات شیدم په مقام د صرف کې وفات شوه ده نو آباد شیم دلته او وفات شیم دلته عجیب اتفاق ده اوسم چې دنه ډډه تک نور دغه دی قبرونه بالکل نشته ده مقبره دی نه راځي سر سره په غاړه یو قبر پروت دی ته مقام صرف ان شاء الله بیا به ته ګور الله پاک ته خیرات